بلک میلې ورشي بلک ولګوین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون سورة حجرات هغه شروع سوال لسمه زپارا مخکې کې دو خبرې ذکر شوي وي چې په هغې کې د الله د رحمت او د غضب ذکر و نو په هغې باندې دوه واقعات تفریق کړي واقعه د ابراهیم علیه السلام او واقعه د لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام واقعه هغه د دې لپاره تمهید او اوس په پنځه واقعات د قومونو مخکینو ذکر کوي په هلاکت باندې دلته د واقعي ابتدایي حالت ذکر کوي په هلاک د قوم لوط او په نجات د آل د لوط کې فلما جاء آل لوط المرسلون بس هر کله چې رال کورنۍ د لوط ته لېږلی شوي څوک یا نه قاصدان د الله چې هغه فرشتې وي قال انکم قوم منکرون وی دی لوط علیه السلام یقینا تاسو قوم ناشنا یې نو په دې کې مفسرین بیا خبرې کوي اولنۍ خبره دا ده چې تفسیر قرطبي ذکر کړي دي وی چې کله د فرشتې د لوط علیه السلام خواله راغلې نو دوی د ځوانانو په شکل کې وي او د دې د جمال لوط علیه السلام لیدو نو هغه د خپل قوم د هغه بدماشۍ نه یره وه داسې نه چې دوی ته څه ووایي یا مدارک ذکر کوي چې کله دوی راغلل ناشنا حالاتو ځکه په دوی باندې د سفر څه علامات هم نه دوړه او یا په دې ویښتو باندې ګرد و غبار دا پې هم نه نو هغوی د دې نه معلومیږي چې تاسو د نږدې علاقې او کلي یئ نو تاسو ناشنا یې داسې نه چې تاسو ماله څه تکلیف راکئی یا دلته ذکر کئی هر کله چې فرشتې د لوط علیه السلام اچانک داخل شوي نو هغه ونه پیژني نو هغه ورته وفرمیل انکم قوم منکرون معنی ناګوارۍ او خلاف طبع سره مقصد دا دی چې تاسو نه خطره محسوسومه او بد ګڼم تاسو یا د منکرون معنی ناشنا او غیر معروف یو سړی د سړی خوا الله شي یو سړی پیژني نه هلک ته څوک یې خپل تعارف وکړه ستا د شان شوکت خو زه نه پیژنم چې څو پورې تعارف نه یې کړی نو هغه سړي ته د هغه پهچان نه راځي یا مقصد دا چې تاسو ناشنا او تاسو د دې خلکو هغه بد خوی او بد اخلاقي درته نه معلومه وجه دا و چې حضرت لوط علیه السلام فرشتې په ډېر ښایسته صورت کې د میلمانه راغلي حضرت لوط علیه السلام د خپل قوم د طرف نه دا خطره محسوسه کوله چې داسې نه چې دا قوم د میلمنو ته څه نقصان ورسوي نو ځکه هغوی ته ووایي انکم قوم منکرون یا دا منکر معنی ده چې عجیبه دا کلام د حضرت لوط علیه السلام په هغه وخت کې وکړو چې کله قوم د دغه خیسته میلمنو خبر شول او راغلل نو حضرت لوط علیه السلام مسلسل د دې میلمنو مدافعت کو او هغه میلمانۍ په آرام سره چې ناسو چې هیڅ هم ونه وی حتی تر دې چې حضرت لوط علیه السلام مجبوره شو او وی فرمیل
لو ان لی بكم قوه او آوی الى رکن شدید سوره هود آیت نمبر 80 چې زیات تنگ شو نو ملمنو ته وی انکم قوم منکرون چې تاسو هم عجیب قوم یې چې سمدد زمان نشي کوله. تفسیر روح المانی وال ذکر کړی دي. نو تاسو خبرې په دې یو خبره کې چې قال انکم قوم منکرون یقینا تاسو قوم یې ناشنا. قالوا بل جئناک دوی بل کې راوړل مونږ ته بما کانو ویم درون هغه شی چې دوی به کې شک کوي. تفسیر مدارک ذکر کړي چې مونږ ته د بده باندې نه راغلي چې مونږ ناشنا یو بلکې مونږ راغلي د دې لپاره یو چې دوی تا ته کوم خوشحالي حاصلېږي او کم د زړه اطمینان راځي او هغه دشمنان چې هغه هلاکیږي د هغوی لپاره موږ سره راوړی دی عذاب راوړی دی او دوی په دغه عذاب کې شک کو. نو اوس پته لګي چې په دې کې دوی شک کوي که نه بس په دوی باندې هغه عذاب سره راغی. کانو فی یمترون چې دوی پکې شک کو. واتیناک بالحق او راوړله موږ تا ته بالحق یقینی خبره حکم او فیصله د عذاب. و انا لصادقون یقینا موږ رښتونی پر خپل عذاب راوړو کې. ای زموږ دا خبره دا رښتونی ده چې موږ دې قوم ته څه عذاب راوړی دی. فاسر باهلک بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. نو بوزا قرآن خپلا بقطع من الليل په ټوکړه د شپې کې واتبع ادبارهم او رسته ز په دوی پسې ولا يلتفت منكم او نه دی ګوري شاته ستاسو نه احد نسیو کس وامضوا او لاړ شئ حيث تؤمرون هغه ځای ته چې تاسو ته حکم کېدی شي. نو په دې کې مفسرین اصول او آداب ذکر کوي د سفر چې څلور آداب. فاسر باهلک نو بوزه کورنۍ خپله بقطع من الليل په ټوکړه د شپه کې. چې کله سړی سفر کوي نو په کار دی په شپو کې حدیث کې راځي انس ابن مالک نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو سفر کوئ د شپې کوئ ځکه دا ځمکه راغونډېږي. ولې راغونډېږي؟ د دې وجې نه راغونډېږي چې کله سړی په د ورځې په سفر ځي هر څیز مخې ته راځي یو علامتینې بل علامینې بس هغه سفر پې نه پاس کېږي او روان وي 1 کیلومتر دی او 2 کیلومتره پاتې او کله به ختمیږي. او چې کله د شپې سفري نو یو خو تیارې څه مخې ته راځي نه بس ګاډی سفر کې دی ناسي بس دغه لیټونه میټونه مخې ته راځي او نور څه نه. او بل دا چې کله به دی اوده شي چې راپاسېږي څه مقام څه کیلومتر لارې والي یا د دې نه دا معلومه شوه. او دویم حدیث کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې الله دې زما د امت په هغه اولنۍ حصہ کې برکت واچوي. یعنی چې څوک سکار کوي یا به چېرته لښکر چېرته تلو د جهاد نه به سهار کې تلو نو سهارنۍ وخت هم دا سره دا برکت دی سړی به کې سهار وخت هغه خپل کار مار دا وکړي. نو په دې کې دوی وي چې بوزه کورنۍ خپله په هغه ټوکړه د شپې کې یعنی چې دا خلک به هم یو طرف ته د دوی نه هم تاسو په طرف او په سایډ باندې څه شئ لاړ به شئ. او دویم څه وي واتبع ادبارهم او وروسته ځئ په دوی پسې. نو دلته دوه خبرې مفسرین ذکر کوي چې کله خاوند د خپل زنانه سره ځي دی به د خپل زنانو شاته شاته ځي دی به مخکې نه ځي ځکه چې کله زنانه یو حرکت راځي نو چې کله ستا مخې ته نو بیا د هغوی حرکت نقل به مخې ته نه راځي او ته به هغو به شاته روانې نو د هر قسمه تکلیف د هر قسمه مسایل نه به څه هغه بچي او په لاره به روانې. او دویم چې د جماعت امیر نو هغه به لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر وخت کې مخکې روانو ځکه مخې د جهادي سفر او جهادي سفونو نو امیر به چې کم ځای نه خطرې امیر به هغه طرف ته ځي. کله نو بعضې موقعو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاتم تللی دی نو امیر به د جماعت خیال ساتي چې کم وخت کې د کم څه ضرورت وي هغه طرف ته به دی ځان رسوي ځکه په دې کې به بادري او دی به څه جرأتمند وي د دې وجې نه. او دریم پکې ذکر کوي ولا یلتفت منکم احد او نه دی ګوري ستاسو نه دی ګوري شاته ستاسو نه هیڅ یو کس. نو په دې کې مفسرین هغه ذکر کوي چې کله څوک ځای په تاسو کې د شاته نه ګوري وجه دا ده چې هغه سخت عذاب ونه ګوري چې په زړه کې د هغه خپل کم خلک دی رشته داران دي
نرمی او همدردی پیدا نشي چې بیا به د دوی عذاب په دوی عذاب راځي. بعضې فرمایي چې د عدم التفات نه کنایه ده د سرعت نه، چې کله تاسو ځئ او د دې کلي نه وځئ نو په جلتۍ سره ځئ، زر ځئ. په دې کې دغې خبرې ته اشاره ده. واتبع ادبارهم ولا یلتفت منکم احد. او څلورم سوی ومضوا حیث تؤمرون، چې تاسو ته حکم شوی دی. مراد ترې نه سره ملک شام دی یا ترې نه مصر دی یا عدن دی. په دې ځای کې د ظرف مکان مبهم دپاره د دې نه تعدیل د پیل چې کوم ځای تاسو خوله شی دی بس هغه ځای ته څه شئ تاسو روان شئ. وقضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین. الله نو په دې کې اشاره ده وقضینا چې وحی وکړه منګه یا فیصله ولېږله منګه دوی ته ذلک الامر د دې خبرې ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، بېشکه چې جړلې د دې کسانو پرې کړی شي په وخت د سبا کې. او سوره انعام کې هم دا خبره ده چې کله ستا د مقابل د دشمن هغه جړلې پرې کړی شي فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. تو د الله پاک تعریف او ثنا بیان کا، د الله پاک بڑائی او لوی بیان کا. دلته اوس یو څو خبرې چې د قوم لوط باندې عذاب ولې راغلی د دوی دلته د دې خبرې ابتدا کوي. مخکې اولنۍ وروسته ذکر کړل، دا یې مخکې ذکر کړه. قرآن چې دی د قصو کتاب نه دی بلکې دا د خپل مقصد دپاره چې کوم ځای کې څه خبره ذکر کوي هغه مقصدي نقطه ذکر کوي، بیا قرآن به مخې ته ځي. نو په لوط علیه السلام چې په قوم باندې عذاب راغلی دی په دې کې مفسرین لس خبرې ذکر کوي. او دا روح المانی والا ذکر کړلی د حسن بصري نه قول دی. یو ذکر کوي چې په دوی باندې د عذاب ذکر راغلی چې دوی به د هلکانو کار کو. او دویم عذاب په دې باندې ذکر راغلی د لوط علیه السلام په قوم باندې چې دوی به په لاره باندې ناست ول او ګټې به یې ویشتې. دریم عذاب پې ذکر راغلی چې دوی به په کودرو په ګټو باندې ویشتل کول. څلورم عذاب پې ذکر راغلی چې دوی به په غسلخانه کې 2 او 3 او 4 یو ځای کېدل. پنځم عذاب پې ذکر راغلی چې دوی به ډولکي وهل. شپږم ځکه پې راغلی چې دوی به شراب څکل. اووم ځکه پې راغلی چې دوی به ګیرې مونډۍ کولې. او اتم ځکه پې راغلی چې دوی به برید اوږده کول. او نهم ځکه پې راغلی چې دوی به لاسونه او دا پړقول. لسم ځکه پې راغلی چې دوی به دا لباس د ریخمو اغوستو. او یو لسم دا چې دوی به حیوانات جنګول. کله به بانګیان لکه اوس زموږ په دې دور کې هم دغه چل ډېري، کله څوک سپي جنګوي او څوک حیوانات جنګوي. نو په دې باندې د قوم د لوط علیه السلام عذاب هغه هم په دې وجه باندې راغلی. وقضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین. او فیصله ولېږله موږ دې ته ذلک الامر د دې خبرې ان دابر هؤلاء بېشکه چې جړلې د دې کسانو پرې کړی شي مصبحین په وخت د سبا کې. وجاء اهل المدینة یستبشرون. او راغلل هغه کلي والا خوشحالېدل یو بل ته یې زیري ورکول. چې کله دا میلمانه راغلل د لوط علیه السلام خواله دا پرشتې راغلی نو دوی یو بل له زیري ورکول. او دوی خو خبر نه و چې دا خو پرشتې راغلی دي نو دوی یو بل ته څه وکړل زیري ورکړل. قال وی لوط علیه السلام ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون. یقینا دا میلمانه زما دی نو ما مه شرمنده کوئ ما لره. یاد دا د دینه مراد عام دی چې ما مشر موی دی خلکو لره ځکه دا زما میلمانه دي. نو مفسرین ذکر کوي چې د خلکو ته د اواز چا کړو. بعضې مفسرین ذکر کوي چې د لوط علیه السلام بیبي چې وه دا خو کافره وه نو یا به دې اور بل کو او یا یې د صادر په ټک وهل چې صادر یې ټک وهو چې دا خلک راشي. او یا یې دریم دا کار کوو چې دا خاورې وویشتې د خلکو ته چې دا خلک به دې سره خبر شي چې او تاسو راځئ میلمانه راغلی دي. نو دا درې قوله پکې مفسرینو ذکر کړي دي. لوط علیه السلام وی یقینا دا میلمانه زما دي ما مه شرمنده کوئ ما لره. واتقوا الله ولا تخزین.
ويریږئ د الله تعالی نه او ما مرسوا کوئ یعنی د میلمنو مبارکي نو تفضحون ذکر شو په دې کې مراد دی د عامو خلکو مخې ته او تخزون ذکر شو په دې کې مراد دی د خاصو میلمنو مخې ته قالوا اولم ننهک عن العالمین دوی وی آیت نه منه کړه منګه د تعلق ساتلو د خلکو نه تا د خو منګ ویل چې د خلک بزان بسې مراواله یا زمن او د خلکو ومنځ کې حایل ما جوړېږي یا د چې د دوی د باره سپارشي ما جوړېږي او مفسرین ذکر کوي تفسیر عثماني کې دا خبر ذکر کړله چې دوی به اکثر د مسافر خلک رانیول او دغه بدکاری به وسره کوله نو په دې کې وایي چې آیت موږ نه منع کړل د تعلق ساتلو نه چې د دې خلکو پرې منځ کې ته حایل ما جوړېږي یا دا خلک زمونږ نه مخ خلاصوه او سپارشونه د دوی مه کوه قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين ویل لوط علیه السلام هغه دا بیبیان ستاسو زما لونه دي که تاسو حاجت پوره کول غواړئ نه دوی نه پوره کوي نو په دې کې مفسرین غالبا اتلس مفسرین هغوی دا خبره ذکر کړې ده چې دا قوم لوریان دا د امت دا لوریان دا د انبیاء سری دا لوریان دي ځکه چې پیغمبر هغه په منزله د پلار وي نو په دې کې اشاره دی خبر د شوا چې د قوم د لوریان هم د پیغمبر هغه اولاد دي نو د لوط علیه السلام وی که تاسو خپل خواهش پوره کول غواړئ نو دا زما لونه دي تاسو د دینه سکی پوره کوي حاجت تی پوره کوي بلکې کم زما ملمانه جری تاسو د دینه د خپل حاجتونه دا م پوره کوئ د دې لپاره د مفسرین دا ډیره خبره ذکر کړلی نو دا مفسرین چې دا دومره بحثونه کړي په دې کې دې خبرې د اشاره کیږي بعض زنادقو دا خبره کړې ده چې لوط علیه السلام العیاذ بالله چې هغه به د قوم د امت د خپل زنانو سره به سکوله زنا کوله نو هغه دې خبره د اشاره نه خبره دې د اشاره ده چې لوط علیه السلام وی که تاسو خپل حاجت پوره کول غواړئ نو د قوم د لوریان چې د زما لوریان تاسو د دوی سره سو کوي یا خپل لوریان ذاتی یا د قوم هغه لوریان اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه ذات